السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. عزتمنو چې ښځو نه غټې ظالمانې سازش شوي دي چې یوه نن هم په نوښار کې عصب خلک د خپلې د ښځې د لاسه قتل شوی دی ډېر سخت بېدردۍ سره. او دا څنګه قتل شوی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کرس چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کرس چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو ورسته زه دا کشانتې واقعه ډېره مخې ته راځي. د نننۍ داسې واقعه داسې دردناکه واقعه ده چې یوه ښځه خپل خاوند خپل د ورور په سلا باندې قتل کړی. دا اخر ولې قتل کړی او داسې اخر کم غټ وجوهات چې ښځه خپل د خاوند قتل ته مجبوره شوه. عزتمنو د ښځې ورونه چې کم یو چې د عصب اوښي دي دا ټول غلو. دوی به د شپې ډاکې وهلې او دلته غلط کارونه به یې کول. د خلکو نه به یې ګاډي ته زور باندې اخیستل. چې زینب د دغه د غلو هلکانو خور وه او د اصله ښځه وه چې د دې نه یې 4 بچي مو او 15 کاله د واده شوي او چې د ده 15 کاله خپل پلار ګپ شپ د ده کې وجې نه لګو ورته ویل چې ته د اوښو سره مه ګرځه او دا غلاګانې کوي او ته سم سړی سم دم او ته یو شریف یې چې کله د دغه ښځه وکړه نو د ده نه هم دغه شانتې بدمار او غل چې څه موده تېرېدله نو د ده نه دغه خپله ښځه خفه ته ولاړله. د د دویم واده کوشش وکړو. بیا ورته خپل اوښې یعنې ټلیفون وکړو او ورته ویل چې راشه چې تا سره موږ خپله ښځه او بچي پرېږدو یعنې زمونږ خور او د 4 بچي دي یعنې خپله ښځه دي او د 4 بچي دي بوځه. دا کله تلې خپلې ښځې پسې او 4 بچو پسې نو هلته کې او خو پرې ډزې کړی دی او ځای په ځای باندې قتل کړی دی. مینهوال د داسې خلکو په باره کې ستاسو څه خیر دی حتما راسره خپلې رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.